جی سلامونه پخیرونه ګډ مارننګ سحر مو پخیر او ورځ مو نیکمرغه څنګه جناب تاسو ټیپ ټاپ په مزي کې د پخیر پښتونخوا یو بل هیلدي اپیسوډ سره تاسو په خدمت کې دا وخت یو په هم پښتون باندې او تاسو موږ نیغ په نیغ ګوري ښه لیدونکو صحتمن په دې باندې وي چې نن چې کوم ورځ هغه د هیلث حوالې سره د چهارشنبې چې کوم ورځ د شروع چې کوم ورځ د وینسډے چې کوم ورځ ده نو په دغه ورځ باندې موږ ډاکټرز راغواړو د هیلث ریلیټډ چې کوم ایشوز دي هغه ډسکس کوو صحیح ده او هغه ډېره زیاته ضروري ده ځکه موږ غواړو چې تاسو صحتمند پاتې شئ چې تاسو صحتمند یې نو زموږ شو به تاسو ګورئ او دا شو موږ کوو ستاسو دپاره چې تاسو په دې کې برخه واخلئ لیدونکو تاسو به زموږ د هم پښتون چې کوم د سوشل میډیا اکاونټس دي کوم هینډلز دي هغه ټایم په ټایم باندې تاسو ښکارېږي تاسو زموږ د هم پښتون چې دی فیسبوک انسټاګرام او ټویټر اکاونټ چې دی هغه تاسو فالو کولی شي او زموږ چې کوم د یوټیوب چینل دی د هم پښتون هغه تاسو سبسکرایب کولی شي نو د دې فایده به دا چې نه دا شو چې تاسو وکړه او که تاسو نه مس شي او تاسو غواړئ د خپلو دوستانو یا فیملي سره یې شیر کړئ نو د لینک به هلته نه ولیږئ د دې نه علاوه چې کومې ډېرې مزدارې ډرامې چلیږي په هم پښتون باندې نو هغه ډرامې هم تاسو کتلی شي هغې باره کې اپډیټس هم به وي لیدونکو د ډرامو خبر راځي د پاکستان د ډرامو د فلم ډیر لوی نوم ماهره خان جناب نن چې دی نو د هغې د زوکړې کلیزه ده د هغې بد ده نو لږ ډېر معلومات په د هغې حوالې سره زه تاسو سره شیر کوم جي هغه په 21 دسمبر په 1984 کې پیدا شوې وه هغه په کراچۍ یعنې سند کې پیدا شوې ده د هغې فیملی چې کومه وه هغه د انډیان د اتر پردیش وه یعنې د هغه ځای سره تعلق یې افکورس بیا چې کله هغې پاکستان ته شفټ شوي نو بیا په کراچۍ سند کې د هغې پیدایش وشو او لیدونکو هغې بېتحاشه ډرامې فیشن شوز ماډلینګ د هغې نه علاوه فلمونو کې کار کړی دی ډېرې ډرامې دي خو کومه چې د همسفر ډرامه ده هغه به ډېرو خلکو ته یاده وي بلکې همسفر هغه ډرامه وه چې هغه کله په هندوستان کې خلکو کته او هغه ډرامه وه چې د هغې هغه چوز کړی شوه رئیس فلم ته د شاهرخ خان سره بیا د هغې نه علاوه هغې په هم باندې چې کوم دی هم کهاں کې سچ ته کبرا خان سره یو ډېر هیټ د هغې لاس چې کومه ډرامه تلې ده د هم نیټورک نه هغه بن روی چې یو فلم هم و هغه بیا وروسته چې کوم دی هغې ایز ډرامه سیریل هم په هم باندې ریلیز کا او نن سبا چې په دنیا کې ډېرې زیاتې چرچې دي د ماهره خان د فلم هغه د جی مولا جټ کوم چې د لیجنډ مولا جټ چې کوم فلم دی چې هغې ریکارډ بزنس لا کوي لګیا دی لا روان دی او هغې کې هغې کار کړی دی نن د هغې کلیزه ده د هم پښتون ټیم طرف نه زموږ طرف نه هغې ته ډېر د کلیزې مبارکې او دا دعا ده چې له دې الله روغ صحت ورکړي او هغه د همداسې ځلیږي همداسې ښه پروجیکټس یې کوي ښه اوس راځم لیدونکو هر د سیمې د هر ځای خپل رواجونه دي سر رسم دي شب یلدا زه د دې سره اله فیملر شوم یا زه ما دې سره پیژنګلو هغه وخت کې پیدا کله چې زه لاړم افغانستان ته نو دی وی چې نن بس سپیشل په ټلویزیون باندې پروګرامز ډیزاین کېدل وي چې دا د شب یلدا دپاره دي نو مثلا کې یلدا اکثره د جنې نوم وي نو باید چې د شب یلدا څه مطلب جناب د کال د ټولو نه اوږده شپه چې کومه وي چې مثلا اوس به ورو چې دی نو شپې لنډېدو ته ځي او کوم چې د ژمي هغه پیک دی هغه به د دې نه پس ورو کمیږي نو دا د ایران نه چې دی دا د دې سرچینه چې دې ځای نه شروع شوی شب یلدا او شب یلدا په ښه باندې څه کېږي جناب کوم پروګرام چې ټلویزیون کې کېدله کوم چې د خلکو نه هغه دا چې بالکل داسې د اختر د شپې غونډه کې تیاري کېږي سندلۍ ورته وایي چې هغې کې سندلۍ کېدي کې اور وي او ځکه چونکې یخني وي ډېره زیاته نو خلک هغې ګرد ناست وي ښه میوه کومه چې تازه میوه ده په هغې کې د هندوانې شتون چې دی ډېر زیات ضروري دی نور داسې ډېرې تازه میوې چې کومې دي انار چې کوم دی هغه ډېر زیات ضروري دی دا څیزونه وي هفت میوه ورته ویل کېږي هغه د ډرای فروټ نه جوړېږي هغه اکثره په نوروز باندې جوړېږي خو ځینې خلک یې چې دی شب یلدا دپاره هم تیاری او بیا په یو کور چې دی مقصد کې چېرې دلته به شب یلدا چې کوم ده دا به سلیبریټ کېږي نو فیملیز هغلته کې ځي خپلوان هلته کې ځي ځینې دوستان هلته کې چې دی نو هغې انوایټ کې او په دغه شپه باندې هغې خپل منځ کې چې کوم دی سندرې وایي شعرونه وایي خبرې کوي قصې کوي هغه میوې خوري خوراک کوي صحیح ده او نور مختلف ډیشز چې کوم دي هغه هم تیاری د بلتستان خلک چې کوم دي نو هم چې دی دا رس چې کوم دا هغه لمانځي د بلتستان خلک چې کوم دي هغوی هم دا شپه لمانځي خو دا لږ ډفرنټ طریقې سره لمانځي لکه څنګه چې تاسو ته پکچرز کې ښکارېږي چې هغوی په لاسونو کې مشل راواخلي اور راواخلي او د دې چې کوم زوړ هسټري ده د بلتستان د خلکو چې هغوی په دې بلیف ساتي چې اور چې دی که نه نو هغه بدبختیانې د منځه وړي
نو هغې راوځي او چې د کلاو غونډه کې میدان یې هغلته رایوځای کېږي او څنګه چې رڼا ختمه شي د ورځې او ماښام شروع شي نو دوی دغه ورونه بل کړي او مشعلونه یې په لاس کړي او مشعلونو سره ګرځي هغې سره ډانس هم کوي هغې سره خپلې چې کوم د هغې د هغه ځای لوکل کلچرل سانګز دي هغه هم وایي او هغې دا وایي چې د شپې چې کومه تیاره ده یا کومې بدبختیانې دي نو هغه په اور یعنې په رڼا باندې چې دی ورکېدی شي دا د هغې بلیف دی نو لیدونکو دغه شب یلدا یا کوم چې د بلتستان خلک چې کوم دي ته میفنګ جشن وایي میفنګ جشن ورته وایي او دا د پورا څه ورته وایي چې د اور او د سندرو او د خنداګانو سره او د اتڼونو سره زموږ خو اتڼ خو هغې خپل کل چې کوم د هغې ډانس دی ډانسونه چې کوم دی هغه دا هغې سره لمانځي ښه لیدونکو د دې نه علاوه په افغانستان کې او د هغې نه علاوه جناب کردش یا ازري چې کوم خلک دي یا داسې هغه خلک هم هغه ځایونه موږ کوم ځای کې چې پرژن ویل کېږي کوم ملکونو کې که نه اوس د تاجکستان افغانستان ایران چې دی نو هغې ژبه چې کومه ده یو بل ته پاتې کېږي مې به لهجو کې لږ فرق خو دا نو دغه ټولو ځایونو کې چې که د شب یلدا چې ده هغه لمانځل کېږي او په پاکستان کې د ګلګت بلتستان چې کوم خلک دي هغې دا شپه لمانځي نو جناب د نن د سټورۍ سره زما کچن ته وګورو چې زموږ نن شیف چې دی هغه څه تیاری السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې جناب زه ښه یم الحمدلله نن شکر مریم نن ډېر زیات ښه شوی دی به پرونه زما لږ طبیعت ډېر زیات مزدار مرۍ چې دی ښه شوی نه دی مرۍ چې دا ښه شوی ده ښه نن به زه تیاروې کله ریشمي ملای سویټ پخوم که نه دا ما ډېر وخت وشو ما سویټ کې زه پاخه کوم بل شی پاخوم نن سویټ کې دا یو تاجیکي ډش ده ریشمي ملای سویټس دا د دې کوم ریسپي ده د دې کوم جوړو طریقه ډېر اسانه ده اکثر کور کې ماشومان ډېر زیات شوق سره خوري به که نه او ډېر مزدار ډش دی ښه د دې کوم طریقه د دې کوم انګریډینټس استعمالیږي هغه انټروډیوس کوم فرسټ اف آل هغې موږ لپاره پکار دی یو ګلاس پی پکار دی موږ ته اور دا 50 ګرام چینی پکار دی شوګر اور 5 ټیبل سپون ملک کریم پکار دی هغې لپاره 50 ګرام غوړه پکار ده موږ ته اور دا 5 ټیبل سپون میدا پکار ده موږ ته اور لږ غونته هاف ټیبل سپون لږ غونته مالګه پکار ده هاف ټیبل سپون اور هغې نه پس سپیشل دا فوډ کلر دی دا پکې ځي دا پکار ده یو نیم جګ موږ له اوبه پکار دی اور ډریسنګ لپاره موږ دا ګاجر ما غسل هغې لپاره یو عدد ما ټماټر ما غسل دی اور یو بادرنګ ما غسل دی ورسره اور یو عدد لیمو ښه د دې کوم طریقه جوړول ډېر آسان ده فرسټ اف آل دا اوبه یو نیم جګ اوبه ووالې یو بول به راوالې هغې کې اوبه واچوې به او هغې نه پس دا اوړه اور میدا هغې کې واچوې به تقریبا یو سپون والې شکر به راوالې شکر سره کم سے کم 25 سے 30 منټ لګي شیکې به څنګه هغې تکتس جوړ چې ورو تکتس جوړېږي به مالۍ په شان جوړ به شي څنګه مالۍ په شان اوړه جوړ به شي غورځېږي به نه هغې نه پس دا به ملک کریم شوګر اور دا د دې فوډ کلر اور پی دا پکې واچو به هغې نه پس مزید 50 منټس مور به شیک کوو به دا څنګه شیک شي هغې نه پس دا موږ دا خپل د فارم کې راشي به لیکوډ مطلب د تھکنس به راشي ټینګ به شي څنګه ټینګ به شي هغې نه پس شمع کوکنګ اویل به والو هغه کم سے کم پین کې به لس 15 منټس به مخکې را ګرم کوو به دا څنګه ګرم شي اور په شان سره به شي هغې نه پس دا کم د دې کوم لیکوډ جوړ کړ د مکسر جوړ کړ هغه به کې واچو به دا تقریبا 5 منټ پخېږي به څنګه پخه به شي زموږ ډش دا اور به شي دا طریقه ده تاسو دا ونیوئ چې دې کې تاسو همیشه یو خبره کوئ چې کوکینګ آیل به واچوئ یو کاسه کوکینګ آیل واچو یو بوتل کوکینګ آیل واچو یو چمچ کوکینګ آیل واچو نه خو ته پکار چې وایې که نه دې کې کم سے کم 10 ګرام کا دې کې کم که نه 5 to 10 ټیبل سپون موږ شمع کوکینګ آیل پکار دی 5 to 10 ټیبل سپون آیل پکې اچوي آیل بچو هغه ځکه وچو هغه آیل نه مخکې کم دا پین نه دی لس منټه دې له پکار دا ګرم شي اوکې تھینک یو جی ډېره زیاته مننه لیدونکو بریک کړو واپس راستانه کېږو په خیر پښتونخوا
ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا لیدونکو ستړي مشي یو ځلې بیا په خیر پښتونخوا ته لیدونکو هر انسان غواړي چې هغه ښایسته ښکاره شي خو داسې ممکنه نه زمونږ لایف سټایل داسې دی چې هغې کې زموږ خوراکونه داسې دي یا زمونږ ایکسرسایزز نه کوو یا ځینې سکن ټایپس دي لکه اوس آیلي سکن چې دی په هغې به همیشه چې دی نو دانې راخیږي کوم به چې ډرای سکن دی اوس یخني ده نو هغې باندې هغه سکن چې دی خشکي ډېر زیات دي باندې رینکلز ډېر زیات راځي نو د هر یو سکن خپله مسله ده میبي ډیر خلک داسې لکي وي ډیر نه لږ کم خلک چې هغې نارمل سکن وي صحیح ده او هغې د هغې خیال وساتي خو هر یو سکن چې وي هغه ښه ښکارېدو دپاره د هغه خیال ساتل ډېر زیات ضروري نن به په هغې باندې خبرې کوو ما سره ناست دي ډېر محترم ډاکټر فرید الله خان ډاکټر صاحب ستړي مشي جی خیر اوسئ مهرباني د بلنې او د خوشحالۍ سات دی ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې څنګه ما وایي چې هر انسان غواړي چې ښه ښکاره شي که نه او هغې دپاره ډېر محنت هم کوي څه د کورس ریمیډیز یې هغه هم یوز کوي اور څوک ورته څه بل څه مشوره ورکړي نو هغه هم زر زر په سکیم باندې اپلای کړي کوم ځای کې ورته څوک وایي چې هلته کې دا ډېر ښه ډاکټر دی ډرمټالوجسټ دی یا هغه سکن سپیشلیسټ دی نو هغه چې هغلته کې لاړ شي نو کله کله هغې نه چې راوځي نو هغه سکین یې د هغې نه زیات خراب شوي که نه او زیاتره دا په ځوان هلکانو جنکو کېږي ځکه چې کله هلک او جنۍ چې دوی کله ټین ایج ته رسېږي نو دوی په مخ باندې دانې راخېږي چې اکثر هغې ته ځوانکې وایي که نه د ډېرو خلکو دا مسلې او دا د ایج یو خاص ایج چې هغې پورې دا همیشه هم به دوی په مخ باندې دانې راخېږي بالکل خو ډېر کم کیسز داسې دي چې په هغې باندې دانې نه راخېږي نو که تاسو موږ د دې ځوانکو باره کې ووایئ چې دا په مخ باندې ولې راخېږي او دې سره څه کول پکار دي اچھا داسې ده چې د په مخ باندې دانې راختل د دې ملټیپل کازز دي یو خو مین وجوهات چې کوم دی یو مین وجوهات دا دي چې چېرې ستاسو جینیټیکلي مسله وي یا لکه ستاسو والد صاحب ته وي یا خاندان کې داسې وي یا والدې ته وي یا باقي ستاسو نور نو خویندو ته لکه دانو دغه مسلې وي نو هغې کې به داسې وي چېرې تاسو ته هم کېدلی شي چې تاسو هم دانې وي ټیک ده یو خو دا جینیټیکل کاز دی دویم چې کوم دی هارمونل زړه دي هارمونل کې داسې وي چېرې په داسې تقریبا تاسو چې څنګه ټین ایج یاد کو چېرې کله د 15 کال نه واوړي ماشوم یا ماشومان نو هغې چې کوم دی دا سکن باندې دانې شروع شي صحیح ده دا یو هارمونل کاز کېدلی شي دا اپ ټو 25 ایئرس پورې چې کوم دی خلک تنګوي صحیح ده ځکه چې یاره انډروجینک هارمونز وي او چې کوم دی بالکل په دې ټایم کې بالکل پیک ته رسي نو هغې وجوهات نه چې کوم دی دانې راوځي بیا هغې نه بعد کې راځي د انوایرمنټل کاز چېرې په ته په کم انوایرمنټ کې اوسېږي هغې کې څونه ډسټ دی څونه مویسټ دی نه دی هغې کې دوا چې کوم دی ته څنګه سټرینس ایکسرسایز کوي دغه شانتې مختلف کازز دي دا نو خو کاز که هر یو وي نو زما د څومره ملګري دي پیشنټس ته زه دا ریکمنډ کوم چېرې تاسو کوشش کوئ چې په ټایم باندې چې تاسو دې ټریټمنټ کوئ خپل د سکن ډاکټر سره مشوره کوئ ځکه چېرې که تاسو په ټایم باندې د دې ټریټمنټ ونه کړو نو بیا د دې ایکنی سکارز جوړېږي سپاټس جوړېږي کوم چې د مخ کې بیا د هغه ریموو کول هغې ختمول بیا هغې چې کوم دی ډېر لکه زیات کاسټ ایکسپینسیو هم دی او بل دا چې ټایم کنزیومینګ هم دی ښه تاسو خبر وکړئ چې مختلف وجې تاسو یاد کړي چې هارمونل چینج هم دي خو دا راته وایي چې خوراک اکثره وي دا ډېر مشکي خوري ځکه د مخ باندې دانې راخېږي دا فلانې فروټ خوري د دې ځکه په مخ باندې آیا د خوراک هم د دانو سره ډېر خلک وایي ډرای فروټ نه خورم نه زه خو بادام نه خورم نه په مخ دانې راخېږي ځینې خلک وایي نه زه خو چې دی نو دا چارمغز چې ورته وایي که نه نو هغه چې کوم دی والنټ هغه زه نه خورم ځکه چې هغې باندې دانې راخېږي ځینې خو پکې داسې هم دي دا وګوره پرون ما وایي ما چې پرون دی نو ډرای فروټ خوړلي نن مې په مخ دانه راوخته ها بالکل دغسې کېدلی شي نو خوراک هم بالکل بالکل داسې خوراکونه دي ګرم خوراکونه شو داسې کړیانې شوې لکه غوړ جنک فوډز وغیره دا شیونه چې کوم دي که نه دا هم یو ټریګر پوینټس دی دا چې کوم دی دانو ته لکه نور هم اکټیویټ کوي اکثره موږ ته په کور کې دا هم ملېږي ډاکټر صاحب چې کله په شروع کې په مخ باندې دانې راخېږي نو میندې دا خپل بچو ته وایي چې تاسو دا مه چیړئ او دې باندې څه مه لګوئ یا ډاکټر ته مه ځئ
تاسو څه وایئ چې آیا دا دغه ایج کې چې کوم تاسو چې د 15 نه پس شروع کیږي یا په ټین ایج کې دانی شروع کیږي دا د ډاکټر نه ټریټ کول پکار دي کنه که دا همداسې پرېږدي دا په خپل ټیک شي؟ نه بالکل نه، ځکه تاسو ته پکار دی چې په وخت سره تاسو هر یو بیماري وي ایکنیز چې کوم دی لکه زه به اوس ایکنیز باره کې خبره کوم خو که هر یو بیماري وي نو تاسو په ټایم باندې ټریټ کوئ ځکه چې بیا هغه کمپلیکیشن ته وځي او بیا کمپلیکیشن ټریټ کول دا اوس بیا زموږ د لاس نه وتلې خبره وي. اوس که فار ایگزامپل یو کس وي د هغې چې کوم دی نرۍ دانې راووتې په مخ باندې نو زیاتره زموږ په د انوایرمنټ کې زموږ په معاشره کې ورته وایي چې یاره د دې ټریټمنټ مت کوئ ځکه دا به پخپله ټیک شي، دا ځوانه کېږي، دا په خپل سره ټایم سره ټیک کېږي. خو حالانکه چې هغه دانې نور بدتر کېږي هغه بیا دننه سکارز جوړي، بیا سکارز چې کوم دی هغې ټریټ کول نو دا بس بیا تاسو ته څنګه ما مخکې وي چې دا ټایم کنزیومینګ هم دی او کاسټلی هم دی نن سبا، او بیا ستاسو سکن اکه شان نه جوړیږي څنګه چې لکه ستاسو د هغې حفاظت وکړئ او پاتې شي. دا زیاتره خلکو سره کېږي چې آیلي سکن وي که نه آیلي ټو نارمل باندې ډونه دانې نه خو آیلي باندې زیاتې دانې راځي. بل سکن ټایپ چې کوم دی څنګه چې ما وختي ذکر وکړو هغه دی ډرای سکن. بالکل نو ډرای سکن په دې نه دی چې هغې باندې رینکل زیات راځي ایگزیکټلی هغې باندې ګونجې چې کوم دی زر راځي که نه. نو دا راته وایي چې کوم ډرای سکن د ډېرو خلکو ډرای سکن بیا هغې خپل ځان نه دی بازار کې ځینې ټیوب خرڅېږي هغه وړي چې ولا دا ما سکن باندې ډېر زیات ښه دی یا ځینې خلک یې پروام نه کوي او هغوی په دې مخ باندې که تاسو ګورئ بور غونډه کې خاص کر جمي کې که نه او هغوی وایي چې بس ډرای دی نو ټیک دی نو نه خو دانه ده نه خو داغ دی بس ټیک به شي زه پرې آیل لګوم. نو دې باره کې راته وایي چې ډرای سکن که داسې مونږ پرېږدو نو د هغې څه نقصانات دي او آیا د ډرای سکن نه هم دانې یا څه شی په مخ باندې جوړېږي؟ اچھا سکن چې کوم دی تاسو به همیشه مویسچرایز لکه مویسټ ساتئ سیده کوشش کوئ چې موسم چینج کېږي تاسو مویسچرایزر استعمالوئ ٹھیک شو هغه مویسچرایزر چې کوم تاسو له ستاسو ډاکټر ریکمنډ کړی وي سیده نو ډاکټر چې کوم دی اول ستاسو سکن ته ګوري هغې اکارډنګلی تاسو ته نو هغه پرسکرایب کوي. نو کوشش کوئ چې آلویز مطلب تاسو کوشش کوئ چې ډاکټر سره خپل کنسلټ کوئ او هغې اکارډنګلی به چې کوم دی ستاسو مویسچرایزر میلاویږي او ستاسو سکن به چې کوم دی مویسټ وي هایډریټډ به وي نو ستا رینکلز او دا مسلې به چې کوم دی څنګه چې تاسو د خبرو کړ دا ډېر خلک ډي هایډریټډ هم یو که سکن ډرای وي که نه نو اوس آیا د اوبو مقدار یا زیاتره خلک چې ډېرې اوبه سکن پکار دی ستا سکن دپاره ښه دی، ځینې فروټس خوړل پکار دی ستاسو سکن دپاره ښه دی، ځینې خوراکونه چې کوم دي هغه ښه دي که نه. نو آیا دا رښتیا خبره ده ځینې ډرای فروټ چې کوم دی هغه ستا سکن ته ستا ویښتو ته ډېره فایده لري نو تاسو ډاکټرز هم په دې خوراکونو په دې اوبو په دې څیزونو باندې بلیف کوئ؟ ایگزیکټلی دا ګوره زموږ باډي چې جوړه شوې ده آلموسټ 65 to 70% زموږ د باډي چې کوم دی د اوبو نه جوړه ده صحیح ده. نو ظاهره خبره ده چې په جسم کې د اوبو کمی شي ستا د جسم هر یو آرګن به چې کوم دی هغه افیکټ کوي او سپیشلی چې کوم موږ د سکن ښکارېږي نو اوبویسلی سکن باندې به چې کوم دی خلک وایي ژمی د موږ اوبه نشو څښلی. ګوره اکثره زه په ګرمۍ کې هم چې کوم دی یو ځل زه تللی وم د اتوار بازار ته نو هلته یو کسانو سټال لګولی نو شنې چیز کړی او سخته ګرمي وه نو هغې چیز کړی نو ما یې تپوس وکړو چې دا څه کوئ تاسو مطلب دونه سخته ګرمي ده تاسو چیز کوئ ما ته وایي یاره دا زموږ تنده ماتوي نو تنده ماتولو مطلب دا دی چېرې زه که یو کپ مطلب قهوه وڅښم نو زه به ټوله ورځ لکه یو لیټر یو نیم لیټر چې کوم زموږ اوبو ضرورت دی هغه به زه نه څښم. ما ورته وایي دا خو تاسو خپل نقصان کوئ تنده خو به دې ماته کې خو دنده خو چې کوم دی ستا ضرورت دی هغه خو نه دغه کېږي. نو اصل کې داسې شیز دی چې یاره اوبه داسې یو شیز دی چې ستا د جسم هر یو آرګن افیکټ کوي. نو زه همیشه پیشنټس ته دا وایم چې یاره اول زما تپوس یې دا وي چې ستا د ته اوبه څونه اوبه څښې نو هغې بیا ما ته وایي چې یاره اوبه خو یو ګیلاس نیم ګیلاس ما چې یو ګیلاس نیم ګیلاس اوبه څښي نو خامخا دغه مسلې به وي او به د سکن هم مسله وي او د بلډ پریشر هم مسله وي او چې کوم دی دننه ګردو مسله وي ټیک ده. نو ستاسو ملټیپل هغه چې کوم دی آرګنز چې کوم دی د اوبو د وجې نه افیکټ کیدی شي. سکن سره ریلیټډ ځینې کلونه وشو په پاکستان کې یو څه چې انټروډیوس شوي دي هغه دا دی چې کوم خلک غواړي چې هغوی د تک سپین وي یا د هغوی رنګ د سپین شي نو هغوی انجکشنز لګوي. بالکل بالکل. ځینې خلک وایي چې دا فایده لري، ځینې خلک وایي دا فایده نه لري، ځینې خلک وایي چې نه دا چې ته لګې مې بي ستا سکن یا ستا رنګ به سپین کې خو دا بیا ستا ته نور پرابلمس چې کوم دی انټرنلی په باډي کې چې کوم دی جوړوي. ځینې خلک دا خبره کوي چې دغه انجکشن چې تاسو کله پورې لګوئ نو ستاسو رنګ به فیر وي یا به سپین وي
کله چې تاسو دا انجکشن لګول بند کې نو بیا د هغې نه وروستو ستاسو رنګ چې مخکې غنم رنګ یو یا توره به واپس هغه ځای ته راځي. اچھا د دې حواله کې به زه داسې ووایم چې اوس فار ایگزامپل ګلوټیتیون انجکشن ورته وایي صحیح ده. دا انجکشن خلک نارملی لګوي څوک انسټنټ مطلب وایټنینګ غواړي صحیح ده. زیاتره داسې کریمز وي داسې لوشنز وي داسې دغه وي چې هغه اپلای کولو لپاره لکه هغه ایرز اخلي نو څوک لکه داسې وایي چې زه په انسټنټ وایټنینګ غواړي او دا چې کوم دی باډي ټو باډي افیکټ کوي. مطلب داسې نه چې هر یو کس په انجکشن لګي او هر یو کس بس سپینېږي. ها داسې هم نه ده. نو د دې چې کوم دی اول خو موږ سر ټیسټونه کوو. اول د ګردو او د جګر ټیسټونه وکړو چې هغه کله نارمل وي بیا موږ چې کوم دی هغه سټارټ کول. د ګردو د جګر کې صحیح چې وینو په هغې شرط تاسو بیا به چې کوم دی په هغه شرط باندې موږ د دې سیشن شروع کوو او موږ د دې خپل ډاکټر صاحب تاسو خبر وکړه چې موږ دا ګورو چې لکه د هغې په خپله صحت صحیح وي تاسو چې ځینې خلکو باندې دا انجکشن اثر نه کوي. کوم خلک دي چې په هغې انجکشن بیا ځینې داسې ډارک سکن وي چې یاره هغې باندې ډارک سکن وي که نه د ځینې خلکو ډېر زیات نو هغې باندې هم چې کوم دی لږ دومره خاص افیکټ نه کوي. زیاتره پیشنټس راشي چې وایي چې یاره زه انجکشن یې لګوم نو هغې سکن ډېر زیات ډارک وي. هغې دا سوچ کوي چې زه څنګه وایټنینګ انجکشن ولګوم زه به تک سپین شم. نو اصل کې داسې چې کم جینیټیکلی الله تعالی کم پیدا کړی هغه شانتې خو نه شي کېدلی. دا څونه فرق راځي امین لکه یو کس انجکشن لګوي نو څونه پرسنټ د انجکشن سره د هغه په رنګ کې فرق راځي؟ دا چې کوم دی نارملی د ستا کوم خپل سکن ټون دی ټیکچر دی دا چې کوم دی بوسټ کوي. دا داسې نه دی چې یاره بالکل به تا سپین کړي. ها او دا هم داسې ده چې یاره د دې خپل سیشن وي. فار ایگزامپل موږ چې د دې کم از کم د دې 8 سیشن هم کېدلی شي د 12 سیشن هم کېدلی شي. ها یو سیشن میاشت کې څو ځله یو سیشن چې کوم دی میاشت کې 3 سیشن کېږي افټر 10 ډیز ګیپ پکې موږ افټر 10 ډیز یو میاشت کې 3 سیشن کېږي. اوکې ها نو دا تقریبا داسې څوک 8 سیشن لګي څوک چې کوم دی 12 سیشن لګي ډیپینډ کوي. اوس لکه ډاکټر صاحب زما ویښته ډېر زیات هیلدي ونه اف کورس زموږ لایف سټایل دا دی چې ډیلی موږ بلو ډرای کوو سټریټنر دی هیر سپری لګي نو زما ویښته بالکل I mean like یو خو چې ماتېږي یا کم چې زما بالکل د ویښ نه غورځېدل شروع شو. د هغې وجه چې موږ ډایټ هم ډېر زیات کوو نو هغه ډېر زیات غورځېدل نو ما سره بله لار نه ما پی آر پي شروع کړه. صحیح زبر کله چې ما پی آر پي شروع کړه نو ما ته یاد دی هغه خو میاشت کې یو سیشن کېږي نو چې کله دریم سیشن ته زه لاړم 3 میاشتې پس نو ما ډاکټر ته مې زه چې اوس هم پاس هم زما دانه ویښته بالکل ویښ نه راوتلي نو مې دا خو ما باندې پی آر پي اثر نه کوي. نو ما ته وایي چې کله ته 4th سیشن وکړې یعنې څلورمه میاشت چې ستا پوره شي نو بیا به تا ته فرق لګېدل شروع کړي. نو ما خیال چې کله ما 7 or 8 سیشن و نو ما ته بیا لږ لګېده چې زما ویښته غورځېدل بند شوي دي. نو دغسې کله چې تاسو ته یو کس راځي انجکشن لګوي نو تاسو څه وایي چې هغې ته په خپل سکن کې هغه نکهر نه ورته وایي یا داسې چې لږ سپینوالی چې پکې راځي نو تاسو څه وایي چې هغه فرق د سویم سیشن نه پس تاسو هغې ته وایي چې اوس کې دي چې تاسو ته به ښکاري. اچھا څنګه تاسو ویل که نه چې هیر فال خو چې کوم دی ملټیپل کازز دي. پهله سړی یو کالر د جی موږ سره سوات نه جی هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی بی بی څه به ویل غواړئ؟ جی ډاکټر صاحب جی ډاکټر صاحب زما انګور ته او د هغې د مخ د نور نه او د اور نه سور کېږي او وړې وړې دانې پرې راخېږي او تک ستوري لکه ټوله ورځ هم ستوري نور ته هم نشي کېناستلی او چې د اور کار وکړي موږ خو دلته سوات کښې که نه اور بلو نو هغه زموږ دغه د نور دغه چې نه هغه دغه سور کېږي وړې وړې دانې پرې راخېږي او خاره بیبي دا راته وایي چې ستاسو د انګور عمر به څومره او دا مخکې هم داسې و که نه اوس شروع شوي دا د یاد زما د انګور عمر 20 سال دی او تقریبا د 2 کالو نه دا مسله شروع شوې ده. ښه جي بیبي تاسو دی چې ته ډاکټر له بوتلي دي؟ نه جی موږ نه ده بوتلې. ښه صحیح ده ډاکټر صاحب بل څه تپوس خو نه کوئ؟ نه بس اوکې جی تاسو د ډاکټر صاحب خبره کوي جی. اچھا داسې ده که نه چې کوشش کوئ چې کله هم تاسو لکه هیټ ته نږدې کېږئ دا شانتې نور ته تاسو لکه ایکسپوژر وي نو کوشش کوئ چې تاسو سن سکرین لګوئ سن بلاک چې ورته وایي د نور چې کوم کریم دی هغه نور چې کوم کریم دی نو زیات شعاګانې دي یا داسې چې هغه ستا سکن ډیمیج کول غواړي ډیمیج کېږي هغې سره نو موږ به هغې سره کوو موږ به چې کوم دی د سکن پروټیکشن کوو یو شیلډ چې کوم دی په فیس باندې لګو چې کوم د ستاسو د هیټ نه دغه شانتې د سن نه ریز نه مختلف شعاګانو نه چې کوم دی ستاسو سکن پروټیکشن کېږي.
ډاکټر صاحب آیا لوګي او د اور تپش چې کوم دی هغه مخ باندې دانې راخېجولی شي د دې کاز جوړېدی شي؟ بالکل کېدلی شي ایکچولی داسې وي که نه او چې دا مخ خو چې څو شاید مي چې لکه هغه بند کېږي ټایپ که نه بند کېږي ایکچولی داسې وي که نه چې یاره کم په نغري کې تاسو به هم کتلی وي چې یاره هغه کم انوایرمنټ دی که نه هلته ډسټ وي سیده ډسټ وي لوګې وي نو تاسو ته به دی کاربن مونوکساید او ډای اکساید او هر یو ګیس او هغه ځای کې چې کم دی سره جوړیږي. جی بیبي تاسو چې سوات نه کال کړو نو زه به دا یم چې د نور خپل یو کریم میلاویږي که نه نو چونکې تاسو سوات کې اوسېږي نو هلته نور چې دی هغه ډېر زیات تیز نو هغې کې پرسنټ وي که نه لکه 30% یعنې 10% یا 50 یا ایون 100%. زه اسلام آباد کې اوسېږم زه 100% چې کوم کې کم سن بلاک دی هغه چې پروټیکشن راکوي ماله د نور د شواګانو نه یادوو نو هغه 100% دی. نو ستاسو د انګور به یقینا سکن ډېر سینسټیو وي نور ته اور ته ډېر زیات دغه دی نو تاسو هغه چې کوم کې 100% چې هغه پروټیکټ کوي هغې فیصدي وي هغه یو سن بلاک تاسو دې دپاره واخلئ او هغې نه مخکې که تاسو سره نږدې کوم ځای کې د سکین ډاکټر یې که نه یو ځل د خپل انګور بوسئ که نه نو هغه به هغې سکین وګوري چې یاره دې دپاره کوم ټایپ موږ سن بلاک ورکړو ځکه چې ډاکټر صاحب خو یا موږ خو تاسو له مشوره راکړو خو خدای مکړه چې د هغې باندې الټا اثر ونه کړي که نه لکه د هغې سکین ټایپ اوس موږ ته نه دی معلوم نو که لاړ شي نو ما د پته د سوات ډېر ښایسته ښایسته خلک دي د هغې سکین هم ډېر زیات ښایسته وي نو د هغې خیال وساتئ چې همداسې ښایسته پاتې شي نو هغې دپاره دا دی چې یو ډاکټر ته یو ځل وښایي چې ستا د انګور چې کوم سکین دی کوم سرمنده د مخه هغه وګوري چې هغې ته بل څه پرابلم خو نشته دی او کوم هم چې تاسو به سن بلاک لګوئ که نه نو کوشش وکړئ چې هغه د 50 نه بره وي یعنې 60 وي یا 100 پورې وي چې تاسو انګور چې کوم د اور کار کوي ځکه دا خو تاسو خبره ژوند دی که نه نو دې دپاره داسې دا ژوند دی دا هم کول دی او د سکین خیال هم ساتل دی د مالو واپس راستانه کېږي. جی ویلکم بیک ټو پخیر پښتونخوا لیدونکو ځلې بیا ستړي مشي پخیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس ما سره بل ڈاکٹر صاحب ناست جی ڈاکٹر محمد سجاد خان جی ستړي مشي جی ویلکم جی کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ تھینک یو سو مچ. تھینک یو ډاکټر صاحب آنے کے لیے. ډاکټر صاحب په موږ خبرې کوو د ګردو د مسلو حوالے سره د ګردو د بیماریانو حوالے سره. ڈاکٹر صاحب لگ تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کریں شروع میں کہ جو گردے ہوتے ہیں اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں باڈی میں ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے پوری باڈی میں؟ جی بالکل بہت وائٹل آرگن ہے ہماری باڈی کے. جی جی ہم نے دل کو اور لیور کو جو ہے وہ پرائرٹی دی ہوئی ہے مگر گردوں کو ہم پرائرٹی نہیں دیتے ہیں. حالانکہ اس کو پرائرٹی دینی چاہیے. جو ہمارے جسم میں فاسد مادے بنتے ہیں ان کو سیکریٹ آؤٹ کرتے ہیں. اگر یہ مادے فاسد مادے جو گندگی ہے ٹاکسنز ہیں ہماری باڈی سے نہیں نکلیں گے تو ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہوگا. ہماری پانی جو ہے باڈی میں بھر جائے گا اور پاؤں جو ہیں وہ ہاتھی کے برابر بڑے ہو جائیں گے. پیٹ پھول جائے گا اگر یہ سیکریٹ آؤٹ نہیں ہوں گے. تو اس لیے یوریا کرائٹینائن وغیرہ جو ہے وہ پیشاب کے راستے جب نکلتا ہے تو ہم ایزی فیل کرتے ہیں یورک ایسڈ وغیرہ. اگر یہ اندر ہی ڈپازٹ ہوتے رہیں گے تو پھر بہت سارے مسائل ہوں گے. ہمارے کڈنی میں بہت زیادہ نیفرونز ہیں. جیسے آٹا چھاننے والی چھنی اگر ہم فار ایگزامپل اگر بتایا جائے تو آٹا چھانتے چھانتے کبھی وہ بند ہو جاتی تو ماں جی اس کو نیچے جھڑکتی ہیں تو پھر وہ اس کی سوراخ جو ہے وہ کھل جاتے ہیں. تو اسی طرح جب بہت سارے ٹاکسنز جو ہیں وہ بنتے ہیں تو اندر سے وہ چھلنیاں بند ہوتی ہیں تو پھر کڈنی فیلئر کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. تو ہمیں جو ہے خون اور پیشاب کو علیحدہ کرنے کا کام بیسیکلی جو ہے وہ کڈنیز کا ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ہمارے کڈنی فیلئر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اکثر یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے گردے میں یا کڈنی میں درد ہو رہی ہے اور وہ درد کی وجہ یا تو یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ گردے میں زخم ہے یا کڈنی میں زخم ہے یا وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی پتھری ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ جو پھر کہتے ہیں کہ ڈائلیسس پہ ہے وہ تو پھر بہت آخر کا سٹیج ہے. لیکن شروع میں یہ دو پرابلم جو ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یا زخم ہے یا کڈنی میں جو ہے تو وہ پتھری ہے تو یہ کیوں ہوتی ہے؟ انفارچونیٹ ہمارے ملک میں جو ہے وہ ٹیسٹ کروانے کے ہم عادی نہیں ہیں. اچھا. ہمیں کم از کم سال میں ایک مرتبہ الٹرا ساؤنڈ تو کروا لینا چاہیے. اچھا. ہمیں کم از کم سال میں ایک دفعہ رینل فنکشن ٹیسٹ تو کروا لینا چاہیے. ہمیں کم از کم بلڈ سی پی کروا لینا چاہیے کہ ہمارا انیمک تو نہیں ہے کیونکہ گردے بھی خون سے ہی چلتے ہیں. اگر آپ انیمک ہوں گے تو آپ کے گردوں کا مسائل شروع ہو جائے گا. پھر موسٹلی لوگوں میں ہر 5واں آدمی جو ہے اس کو پتھری ہے. سٹونز ہیں, سائلنٹ سٹونز ہیں, کچھ ریت کے ذرات ہیں. ٹھیک ہے, ہم ایسی چیزیں کھاتے رہتے ہیں
جو کہ اندر ہی ٹاکسنس بناتی رہتی ہے, اور کوئی ایسی غذا نہیں کھاتے کہ ڈیٹاکسیفیکیشن ہماری باڈی سے ہو جائے. اور پانی کا انٹیک, سردیوں میں پیاس نہیں لگتی تو انسان پانی نہیں پیتا. چھوٹے چھوٹے ذرات سائلنٹ سٹون جو ہیں اندر کڈنی میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ پھر آپ کو سردیوں میں زیادہ تنگ کرتے ہیں. کن لوگوں کو گردے میں پتھری یا پتھر یا کڈنی میں جو ہے تو زخم یا چرک, ہم اسے کہتے ہیں کہ گندگی کہ کہہ لیں کہ اس میں جو وہ ذرات جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں, وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ کیا کھاتے ہیں یا وہ کیا پیتے ہیں, وہ یا کیا کم کھاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ دیکھیں, پتھریاں مختلف قسم کی ہماری باڈی میں آتی ہیں, جیسے یورک ایسڈ کی پتھریاں, کیلشیم فاسفیٹ کی پتھریاں, آکزالیٹ کی پتھریاں, اور مختلف خوراک جیسے ہم کیلشیم کی لے لیں جو دودھ دہی کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں زیادہ, تو وہ اگر نہیں کھائیں گے تو ان کی کیلشیم کی پتھریاں نہیں بنیں گی. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ دودھ بھی پی رہے ہیں, دہی بھی کھا رہے ہیں, تو اس سے کیلشیم کی پتھریاں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں. اوکے, جی بالکل. تو ایٹ اے ٹائم آپ دونوں چیزیں نہیں کھا سکتے ہیں؟ مطلب کھائیں کم مقدار میں, مطلب یہ کہ صبح شام آپ دودھ دہی کا استعمال کرتے ہیں تو بعض لوگوں میں ٹینڈنسی آ جاتی ہے, پھر کیلشیم کی جو ہے وہ پتھریاں ڈیولپ ہوتی ہیں باڈی میں. اور پانی کا پینا, پانی کا استعمال کتنا کوئی کاز بن سکتا ہے پتھری کے لیے؟ دیکھیں, پانی اگر آپ پیتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پتھریاں جو چھوٹے ذرات ہوتے ہیں, ریت کے ذرات ہوتے ہیں, وہ یورین کے راستے جو ہے سیکریٹ آؤٹ ہو جائیں گے. تو اس کو آپ لوگ لے لیں, جیسے ایپل سائڈر وینیگر ہے, اگر آپ کو ہے مسئلہ تو وہ یہ ہے کہ آدھے کپ پانی میں ایپل سائڈر وینیگر 1 چمچ اور تھوڑا سا لیمن جو ہے سکویز کر کے اگر ہم ڈیلی پینا شروع کریں تو ہمارے جو ریت کے ذرات ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے اور پتھریاں آہستہ آہستہ بریک ہو کے یورین کے راستے نکل جائیں گے. یعنی ڈاکٹر صاحب دا ویز بتاو څه پښتو کې وایم چې هغه خلک د هغوی نه غواړي دغه په ګردو کې کاڼي وشي, د هغوی ګردې دې همیشه صحیح کار وکړي. نو ښه خبرداره چې یو ګیلاس اوبو کې یو چمچ چې کوم د سیب یا کم ایپل دی د هغې چې کومه سرکه د هغه واچوئ او هغې کې لږ غوندې لیمو واچوئ. که ډیلی تاسو دا یو ګلاس کوي نو ستاسو که چېرته کې شګه, چېرته کې څه ګردې کې څه کاڼې ماڼي, نو هغه به هغې سره رو رو ختم شي. اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ کوئی ٹائمنگ ہے کہ کھانا کھایا اس کے بعد پی سکتے ہیں, نہار میں پی سکتے ہیں, کبھی بھی پی سکتے ہیں؟ جی, خالی پیٹ پی لیں تو زیادہ افیکٹو ہے. خالی پیٹ جی بالکل, جیسے صبح نہار منہ پی لیں, شام 4-5 بجے آپ پی سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو اسٹمک کا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا, معدے کا, جی, تو اس میں یہ شام پی لیں, 4-5 بجے پی لیں. 4-5 بجے مطلب اس وقت آپ کا دوپہر کا کھانا کھا کے کتنے ٹائم بعد؟ 2 گھنٹے بعد پی لیں ایٹ لیسٹ. خوراک کم کړي که نه, یو 2 غنټې پس پسې دا وس کې یا که سهار نهار باندې سکینو که تاسو معدې تکلیف نو تاسو بیا کولای شئ کله غرمې روټۍ وخورئ, هغې به یو 2 نیمې غنټې تېرې شي, نو بیا تاسو دا وس کې گردے چې کمی دی هغه ډېر زیات امپورٹنٹ دی. اور یہ جب آپ کے گردوں کا کوئی مسئلہ ہو نا تو وہ آپ کے یہاں پہ ہلکے بنتے ہیں, آپ کی آنکھوں پہ یا اسکن پہ نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل, آنکھوں کے نیچے جو ہے وہ پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں عموماً. ہاں جی بالکل, تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ بلڈ پریشر بھی اپنا جو ہے وہ نہیں چیک اپ کرانے کے عادی ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر خدا نخواستہ ہائی فیل بھی ہو رہا ہو, چیک اپ کرا لیا, کچھ دن میڈیسن کھائی, وہ بھی آپ کے گردوں کو جو ہے نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. اور سائلنٹ کلر اس کو کہا گیا ہے بلڈ پریشر کو. جب تک آپ اس کو مانیٹر نہیں کرتے تو یہ اندر ہی اندر آپ کے کڈنی کو دباؤ برباد کرتا ہے, آپ کے ہارٹ کو انلارجمنٹ کر دیتا ہے. سر میں واپس آؤں گی اس پہ کہ وہ کون سی بیماریاں ہیں, جیسے آپ نے بلڈ پریشر کا ذکر کیا یا شوگر کا ذکر ہو, یا اس طرح کی کون سی بیماریاں ہیں جو انسان کے گردوں کو افیکٹ کرتی ہیں اگر وہ زیادہ یا کم ہو؟ ډاکټر صاحب فرید تاسو طرف ته راځم, دا مینس کې کال راغو, بیا مونږ بریک ته لاړو. نو ما دا وی چې مونږ پی آر پی سیشن کو, نو ما ته وی چې څلورم سیشن نه پس یعنې څلورمې میاشت نه پس به تا ته لږ چینج به ښکاره شي. کوم خلک چې تاسو ته راځي او هغوی د وایټنینګ یا د سپینېدو دپاره کوم انجکشنې لګوي, نو هغه سپینوالی د هغوی په رنګ کې کله ظاهرېدل شي, څونه سیشنز پس؟ اچھا, فرسٹ خو به زه تاسو ته د پی آر پي باره کې ووایم. زما چې څومره زما د پیشنټ راځي نو فرسټ د هغې هیر فال ډېر زیات وي او ډېر پریشانه وي, نو ریپیډ هیر فال وي. نو بیا زه هغې ته داسې وایم چې یاره تاسو فرسٹ سیشن چې کوم دی نن وکړئ, نیکسٹ سیشن چې به تاسو 20 to 25 ډیز کې چې کوم دی وکړئ, ځکه چې کوم زموږ هغه ریپیډ فیس وي که نه د هیر فال, هغه موږ سټاپ کول غواړو. صحیح ده, ورسره چې کوم دی موږ دا وایو چې یاره سپورټیو تھراپي تاسو شروع کړئ, بایوټین چې کوم دی ګولۍ ورسره سهار کې دا نارملی پکار دی چې ټول کړي, دا سکن دپاره ویښتو دپاره ډېر ضروري دي. او ورسره چې کوم دی میډیکیټډ شیمپو یا داسې شیمپو چې کوم لکه زیات کیمیکلز دا شي نه پکې نه وي, نو هغه موږ ورته ریکمنډ کړو. نو سپورټیو تھراپي شوي او ویت پی آر پي, نو دا چې کوم دی اټ ورکس بیټر. نو دغه بیا چې کله دریم سیشن ته هغې راځي نو بیا تاسو موږ ته لږ ما چې کوم کوېسچن د سکن حوالې سره کړو ډاکټر صاحب, هغې ته راشئ نو زیاته به ښه. که تاسو موږ ته ووایئ چې د وایټنګ دپاره کم څونه سیشنز پکار دی چې هغې سکن کې فرق راځي؟ اچھا, په اولني 3-4 سیشنو کې به چې کوم دی تاسو ته بلکل لکه داسې فیلینګ نه کېږي,
نو چې کله تقریبا تاسو 7-8 سیشنونو ته تاسو ورسئ نو ستاسو به چې کوم دی هغه وایټنینګ شروع شي. صحیح ده. وایټنینګ دا بیا مینټین ساتلو لپاره بیا چې کوم دی موږ وتن ایئرز یا آفټر 4 months 3 months چې کوم دی بیا موږ یو بوسټر ډوز ورکو. چې دا راته وایي چې ځینې خلک وایي تاسو چې د سپینېدو دپاره کوم انجکشن ولګوئ نو مخ به هم سپینې لاسونه خپې به هم توري. نه دا صحیح ده که نه ټوله باډي سپینې؟ نه بالکل ستاسو پوره سکین چې کوم دی دغه کېږي ځکه چې یاره موږ خو هغه صرف په فیس باندې نه لګو که نه او موږ په انفیوژن کې لګو. صحیح ده. ډریپ کې واچو هغه چې کوم دی په وینس کې ځي. صحیح ده. نو دا چې کوم دی تاسو اوورال دغه راکوي افیکټ. ایز ا ډاکټر کومو خلکو ته تاسو جس کې ځکه مخکې تاسو وویله چې د وایټنینګ کوم انجکشنز دي هغه هر چا باندې ډېر زیات اثر نه کوي. بالکل. صحیح ده. نو کوم خلک دي چې په هغې اثر کوي هغوی دپاره دا مفید ده؟ اچھا یو خو داسې چې لکه نارمل سکین وي یلو چې کوم زموږ سکین دی دیٹ از یلو. موږ چې کوم دی لکه څنګه فارن لکه امریکنز دي څنګه برټش دي وایټ دي موږ یلو کې راځو. صحیح ده. نو بیا دا شانتي چې کوم دی غنم رنګ ډارک او داسې خو چې کوم یلو سکینز والا ریلیټډ دي هغې چې کوم دی سن وجې نه یا چې کوم دی انوایرمنټل کازز وجې نه هغې چې کوم دی خپل سکین ډېر زیات ډل شوی وي نو هغې لپاره د دې ټریټمنټ ډېر ښه افیکټ. بیا دا مینټین ساتلو دپاره لکه یو ځل تاسو ووایي چې مې بي 10 نه 12 کم سیشن پکار دي بیا تاسو رنګ چې کوم دی کوم تاسو غواړئ پیشنټ هغه رنګ راغو نو بیا هغه کنټینیو ساتلو دپاره څونه وخت بعد تاسو بوسټر لګوئ یا دا بوسټر به څونه ټایم دا به څونه ځینې خلک وایي چې ټول عمر به بس دا لګوي به ته وایټنینګ انجکشن؟ اصل کې داسې دی چې یاره بوسټر صرف د دې دپاره چې کوم ستاسو سیشن یې هغه مینټین ساتلو لپاره آفټر 4 to 5 months چې کوم دی یو بوسټر مونږ انجکشن ورته لګو. صحیح ده. چې کوم هغه کم د دې بیوټي دا کم د دې وایټنینګ دی دا مینټین وي د دې لپاره. صحیح ده. او دا څنګه چې مخکې ما شروع کړي داسې نقصان خو انسان ته نه ورکوي باډي نقصان کوم ارګن خو نه ډیمیج کوي. نقصان که چېرې ستاسو لیور صحیح وي ستاسو کډني صحیح وي نو دا چې کوم دی بیا تاسو یوز کولی شئ. د دې هیڅ نقصانات نشته. د دې نارملي دا چې کوم دی وایټامینز دي پروټینز دي. صحیح ده. د دې کې داسې څه ټاکسیک نشته. او چې کله ستاسو لیور چې کوم دی ستاسو جګر بیماریاں نه وي د کډنیز بیماریاں نه وي بیا چې کوم دی هغې کې موږ دا نه ریکمنډ کوو. صحیح ده. ډاکټر صاحب زه به تاسو سره د ویښتو په حوالې سره یو بل پروګرام لرم چې په هغې کې بیا موږ ډسکس کوو هیر ټرانسپلانټ هم اف کورس ډېر خلک پی آر پي وایي ډېر خلک وایي پی آر پي نه کوي کار او د دې نه علاوه چونکې اوس موسم ډېر زیات خوش شو نو د دې وجې نه هم ویښته وځي چې ګرمیانی نو بیا هم وځي که نه نو په دې باندې به خبرې کوو. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آتی ہوں مجھے یہ بتائیں کہ گردوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ اگر ٹائم سے ان کا علاج نہیں ہے تو ڈائلیسس پہ کب جاتے ہیں آپ لوگ؟ اور پاکستان میں جو ہم کہتے ہیں کہ کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کتنا کوئی کامیاب ہے کیونکہ یہ بہت ایکسپینسو ہے ہر کوئی نہیں کرا سکتا تو اس کے بارے میں بتائیے. جی بالکل. کڈنی ڈائلیسس جو ہے وہ ایک تکلیف دہ عمل ہے. شکر الحمدللہ ہم صبح اٹھتے ہیں ہاسپٹل نہیں جانا پڑتا 5 سے 6 گھنٹے آپ کے لگ جاتے ہیں سارا. جی بالکل. پھر یہ ہے کہ کئی دن آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا اتنا زیادہ رش ہوتا ہے مشینوں کے اوپر. پھر ہائیجینیکلی ہم دیکھیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہیپاٹائٹس کا پیشنٹ بھی اسی میں سے گزر کے جا رہا عام پیشنٹ بھی اسی میں سے گزر تو وہاں سے ہم بیماریاں بھی لے کے آ جاتے ہیں. تو یہ ضرور ڈاکٹر کو بتائیں کہ مجھے ہیپاٹائٹس ہے تاکہ آپ کو اس مشین کے اوپر جو ہے وہ شفٹ کیا جائے تاکہ عام لوگ جو ہیں بچ سکیں. آگے بیمار ہیں تو اس بیماری سے اور پرابلم میں نہ آ جائیں. ڈاکٹر صاحب ڈائلیسس پہ کس سٹیج میں جاتے ہیں؟ جی آخری سٹیج 3 اور 4 جب آ جاتی ہے تو جب یہ سکریٹ کرنا بھول جاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ فاسد مادے باہر نکالنے کریٹینن یوریا آپ کا بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ جو ہے کڈنی فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں کہ وہ باہر ہی نہیں نکل رہے ہیں اندر ہی جو ہے وہ آپ کا پانی بنتا جا رہا ہے باڈی پھولتی جا رہی ہے. تو پھر روزانہ کی بنیاد پہ یا ہفتے بعد یا 10 دن بعد لوگوں کو جو ہے وہ ڈائلیسس کرانے کی ضرورت پڑتی ہے. جو زیادہ ورس کنڈیشن میں ہوتے ہیں سٹیج 4 میں ان کو ڈیلی بھی جانا پڑتا ہے. تو ایک مہنگا کاسٹلی عمل ہے اور پروسیجر کہتے ہیں پینفل بھی ہے بہت زیادہ. جی پینفل تو ہے. پورا آپ کا بلڈ جو ہے وہ ایک نلکی سے نکل کے پھر دوسرے میں صاف ہو کے پھر جاتا ہے. تو پین کلر نہیں دیتے پیشنٹ؟ پین کلر تو دیکھیں جو اٹ سیلف ہم نے بہت زیادہ سیلف میڈیکیشن خود سے بنائی ہوئی ہے. ہر گھر میں چھوٹا چھوٹا میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے اور خود سے دوائیاں کھا رہے ہیں. اسی سے ہمارے معدے اور کڈنی فیلئر جا رہا ہے کیونکہ درد ہوتی ہے. ہم 2 گولی ڈسپرین ڈال کے پانی میں پیتے ہیں صبح دوپہر شام. حالانکہ جو کارڈیالوجسٹ ہیں ان کے میں انٹرویوز کرتا ہوں وہ کہتے ہیں آدھی ڈسپرین جو ہے وہ انف ہے پورے دن کے لیے. تو ہمارے بچیاں خاص طور پہ اسکول اور کالج گوئنگ وہ 2 گولیاں پانی میں ڈال کے اس کو پی رہی ہوتی ہیں تو وہ آپ کے اسٹامک کا السر کرتی ہیں اور کڈنی فیلئر کی طرف آپ کو پین کلر خاص طور پہ لے جاتے ہیں. اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے. اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں. ان کنٹرول شوگر آپ کو جو ہے
न्यूरोपैथी जो है वो किडनी की प्रॉब्लम्स में क्रिएट कर देता है। ठीक है सर, वजूहात बताएं कि हमारे लोगों में पहले बहुत कम था, बहुत ज़्यादा किडनी डैमेज होना, डायलिसिस और किडनी का फंक्शन जो बंद कर ली थी, तो वजूहात क्या देखते हैं? क्योंकि डॉक्टर आपके पास बहुत सारे पेशेंट आए, औरतें भी आती होंगी, मर्द भी, कुछ बच्चों को भी मसला है बहुत यंग एज में ना, वजूहात क्या है? अभी आप डॉक्टर साहब से बात कर रही थी, तो मैं ये बताता हूँ जो वाइटनिंग क्रीमें हम यूज़ कर रहे हैं, गोरा चिट्टा 10 दिन में आपको कर दे, उसमें मरकरी है, वो आपके गुर्दे फेल कर देती है। आप चेहरे पे लगा रहे हो, किडनी फेलियर चला जाता है। स्किन के ऊपर डेफिनेट मरकरी जो है वो आपको किडनी को जो है वो प्रॉब्लम करती है। कभी भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर या स्किन स्पेशलिस्ट जो है उसको बताए बगैर कोई भी क्रीम बाज़ार से ख़रीद के ना इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है केमिकल्स हैं। वो आपको 10 दिन में गोरा तो कर देगी, मगर उसके जो साइड इफ़ेक्ट है आपकी स्किन थिन हो जाएगी, आपकी किडनी फेलियर हो सकता है। तो इसको आपने देखना है। अनकंट्रोल शुगर जो है आपके गुर्दों को फेल कर सकती है, हाई ब्लड प्रेशर आपके गुर्दों को फेल कर सकता है, फिर मारूसियत में आपके किडनी फेलियर आ रहा होता है कि आपके जीन्स में जो है जेनेटिकली जो है वो किडनी फेलियर आ रहा है, तो वो फिर आपकी आगे भी शिफ्ट जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर अनकंट्रोल शुगर अनकंट्रोल, तो वो भी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर हाई है तो क्या हुआ, मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, मेरा सर नहीं चकरा रहा, या शुगर कभी है तो बहुत कम लोग उससे ख्याल रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो, या ख्याल नहीं रखते हैं, हाई हो जाता है फिर वो मेडिसिन लेते हैं फिर वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो जो हाई होता है वो इफेक्ट करता है किडनी को। बिल्कुल। अल्कोहल का बेदरेग इस्तेमाल यंगस्टर्स में हम देखते हैं, चर्स पी रहे हैं, शीशा पी रहे हैं, ठीक है, आइस पी रहे हैं, ये आपके किडनी पे इफेक्ट करता है। स्मोकिंग जो है वो बैड असर, लोग तो कहते हैं कि स्मोकिंग जो है वो सिर्फ आपके फेफड़ों को जो है तो वो इफेक्ट करते सारी पूरी बॉडी की, आपकी खून की नालियों को जब बारीक हो जाएंगी, तंग हो जाएंगी, तो खून कहाँ से पहुँचेगा? तो पूरी बॉडी जो है सर से पाँव तक जो है, सिगरेट, स्मोकिंग, जितने मैंने नशे बताएं, ये सारे आपके, आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, आप लीवर सिरोसिस में चले जाते हैं, आपके जो है वो हेप्टिक फेलियर हो जाता है, लीवर का फेलियर हो जाता है, ठीक है, जो बेदरेक पी रहे होते हैं। या ये है कि 10 लोगों को आप कराते हैं तो उसमें ये है कि उनका फैटी लीवर आ रहा है, एंड ऑफ द डे फैटी लीवर जो है वो डायबिटीज़ कॉज करता है, डायबिटीज़ आपका अनकंट्रोल होता है, आपका किडनी फेलियर चला जाता है। और ज़िंदगी में जिन लोगों को अनकंट्रोल शुगर होता है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर होता है, उनका किडनी फेलियर, हार्ट अटैक और रेटिनोपैथी, आंखों का मसला ज़रूर हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि मेडिसन कम से कम, दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिसन जो है डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, नींद और मैदे की मेडिसन और पेन किलर खाई जा रहे हैं अरबों डॉलर की। इन्होंने ठीक नहीं होना। मैं आपके तवज्जो से बता रहा हूँ, लोगों को मैनेज करें, मैनेज अच्छे तरीके से करें, वॉक, एक्सरसाइज, कैलोरीज को बर्न करना सीखें। ये ना हो कि आपने 2-3 रोटियां खा ली, वहीं पे ढेर हो गए। स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, 18-18 घंटे हम स्क्रीन टाइम में, सोना ही नहीं चाहते हैं। आगे से आगे घंटों हम मोबाइल पे लगे रहते हैं, जिससे हमारे बच्चों में जो है आने वाला कल सेफ़ नहीं है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बच्चों में हो रहा है, आंखें कमज़ोर हो रही हैं। मैं कॉलेज या स्कूल में लेक्चर देने जाऊँ, छोटे बच्चे जो दूसरी तीसरी के हैं ग्लासेस लगा के बैठे हैं और कॉलर पहन के बैठे हैं, पता लगा जी सारा दिन मोबाइल ही देखते रहते हैं नीचे करके। तो ये बड़े मसाइल हैं डॉक्टर। तो ये हमें जो है एक वॉर के अंगेंस्ट हमें चलना होगा कि रात को मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से कि नेट ऑफ कर दिया करें। जैसे उन्होंने अभी रात को ऐलान किया कि भाई 10 बजे शादी हॉल बंद होंगे और 8 बजे जो है ये नेट भी हमारी कौम का बंद होना चाहिए, नेट भी बंद कर लें, करना चाहिए। तो सुबह 10 से 6 बजे तक बंद करें ना, क्योंकि कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं 10 से सुबह 2 बजे तक, जो कि आपको अच्छा नींद में मददगार साबित होते हैं। 2 बजे के बाद तो आप सोते हैं और हमारी सुबह होती है शाम। डेवलप क्या होते हैं रात को 12 बजे से या 10 बजे से लेके 2 बजे तक, जो आपको अच्छी नींद की तरफ ले जाते हैं। तो उसमें ये है कि सुबह होती है, शाम होती है, दोपहरें निकल गई हमारी ज़िंदगियों से। दोपहर लोगों बच्चों को पता ही नहीं है कि दोपहर भी होती है, वो तो सुबह सोते हैं जब उठने का टाइम होता है। जो फारग बच्चों की बात कर रहा हूँ, या स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, सर तो बहुत सारे लोग हैं ना, कुछ लोगों की तो जॉब नौयत ये है कि वो पूरी रात जागेंगे, रात सुबह जल्दी, उनका कोई काम नहीं है तो वो फिर सुबह नहीं उठ सकते। जी मुसरत भी हैं हमारे पास कॉल में, बातें हमारी लंबी हो गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुसरत बीबी संगई तासो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर डॉक्टर साहब से भी बात करनी है और स्किन वाले से। जी स्किन वाले डॉक्टर साहब, फरीद साहब। जी डॉक्टर साहब, पहले स्किन वाले से करनी है कि अगर आप ये कह रहे हैं इंजेक्शन लगवाते हैं, जो कुछ भी इलाज है, इस थोड़ा गैप आ जाए किसी भी मजबूरी से, तो फिर ये दोबारा कंटिन्यू स्टार्ट से लेंगे। अच्छा, इस तरह होते हैं ना कि आप डिपेंड करता है कि मतलब आपका कितने सेशंस हुए, ठीक है। अच्छा। अगर आपके 4 to 5 सेशन हुए तो दैट मीन्स कि आफ्टर फिर जो है ना गैप आ गया तो फिर बाद में आप स्टार्ट कर सकते हैं।
تقریباً آپ کے 3 اور 4 اگر رہ چکے ہیں نا تو آپ اس طرح کنٹینیو کر سکتے ہیں. نہیں مطلب کسی اور اسٹیشن پہ جا کے پھر وہیں پہ آپ کے پاس دوبارہ آنا پڑتا ہے یا وہاں پہ دوسری جگہ پہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کافی نام سے آتے ہیں نا, اگر گلوٹیمیکس آپ نے اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو ہے نا کہیں سے بھی جو ہے نا وہی سیشنز وہاں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں. اچھا نہیں میں نے نہیں اسٹارٹ کیا, میں ویسے ہی کوشچن کر رہی ہوں. ساجد صاحب سے ڈاکٹر سے بھی پوچھنا ہے. ٹھیک ہے جی فرمائیے. سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ بعض کڈنی جو ہے نا دوسری جگہ پہ ہوتی ہے, ایک تو ہوتی ہے نارمل جگہ پہ ہوتی ہیں اور ایک ہمارے ہیں کوئی جاننے والا تو ان کا یہ جو کڈنی رائٹ سائڈ کی کڈنی ہے وہ سامنے کی طرف ہے. جی بالکل. تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کسی بھی چیز میں, مطلب زندگی کے کوئی بھی جو حالات گزرتے ہیں یا بیماری میں, یا جیسے ہارٹ کا ہوتا ہے رائٹ سائڈ پہ ہو تو ذرا بڑا فرق جی تو اس کڈنی کا بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی میں بتا دیتا ہوں. تھینک یو جی. تھینک یو مسرت بی بی, ڈیرا مننا. جی بالکل, یہ فلوٹنگ کڈنی کچھ لوگوں میں ہوتے ہیں جو کہ فلوٹ کرتے رہتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر, اور اس کا کوئی مسئلہ نہیں اگر وہ ایکٹیو ہیں اور اپنا چیک اپ درد ورد نہیں ہو رہا اور چیک اپ کرا رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور ایک بائی برتھ ایک کڈنی بھی ہوتا ہے, ایک گردے کے ساتھ بھی انسان زندگی بھر جی رہے ہوتے ہیں. اب اپنے ٹرانسپلانٹ کا پوچھا تھا, ٹرانسپلانٹ بھی پاکستان میں سکسیس ہے, 7 سے 10 سال انسان کے نکل جاتے ہیں اگر اچھی روایت کے ساتھ وہ اپنی لائف کو اچھی ڈائٹ کے ساتھ آگے لے کے چلے تو یہ بھی چل سکتا ہے. ایک کڈنی کے ساتھ آپ اپنا پرفارم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ آئے اور ڈاکٹر فرید تاسو ډیر زیات مننه. تھینک یو ویری مچ تاسو مراله لیدونکو یو ورکوټ شان بریک پالو اغه نه پس موږ سره حکیم صاحب ناس وی اور ډیر امپورټنٹ ټاپک موږ اغه سره ډسکس کوو د حکیمی دوايي د لارې چې کم نه کم خلک یا کم مور پلا چې دغه ماشومان نشته دغه علاج څنګه کیږي او آیا علاج ممکنه دی او کنه په دې به خبرې کوو. یو ورکوټ شان د مالو واپس راستانه کی. جی ویلکم بیک ټو پخیر پښتونخوا لیدونکو, ځلې بیا ستړي مشي پخیر پښتونخوا ته. همدې سره زما د شام پخلي د طرف ته هغه دپاره موږ سره مرسته کړې ده شام بنسپتي اینډ کوکنګ آئل جوړولو والا جناب ذکي. زما ذهن کې یو سوال دی. جی میڈم وایي. هغه سره پلیټ چې ما وکتو په دې بریک کې چې ټماټر او ګازرې او بادرنګ پکې پروت دی, نو ته خو نن څه شی دی ریشمي ملای سویټ ډش تیارې, نو په دې کې د سلاد څه کار دی؟ ما خو نن پورې سلاد د سویډش سره نه دی خوړلی. نه دا بیسیکلی سلاد د دې کار نشته, دا بیسیکلی ډریسنګ لپاره هغه نو ډریسنګ لپاره خلک ډرای فروټ رالي. دا چې کوم دی نو الله دې وبخه فروټ راواله فرش ورسره, سلاد خو سره خلک نه کیږي کنه. دلته کې تعالی تاسو خپل مرضی سره سلاد هم استعمالول شي. نه خپل مرضی سره نشي استعمالولی. نه صرف دا زنیم دا زمونږ د ټول ټیم دا پوینټ دی چې سویډش سره تاسو ډرای فروټ یوز کړئ. نن سبا یخنیم دا ډرای فروټ پرې یوز کړي. فروټس ډېر زیات راغلي دي مارکیټ کې د نن هغه سره. نو ما خو چې ټول عمر دونه سفر کړی دی نو سویډش مې همیشه یا د ډرای فروټ یا د فروټو سره خوړل دی. خو سلاد سره نن دا بیا نه کوې, نه داسې به نه کوې. قداره دوی دا رقم دی سویډش دی, دا تاجکستان ډش دی یو ډېر زبردست. دا سره او دا واقعي ډېر یونیک دی او ډفرنټ دی. بالکل ډفرنټ هغه دا سره جوړ بشي تیار بشي دا مخامخ د دې کم ډریسنګ دی که نه دا کم جوړم دا دې سره ډېر زیات لوک راځي دی خپل. چونکې تاسو په خپله شیف یې دا ستاسو کار دی. ځکه خو ما داسې لګي چې ډریسنګ چې کله موږ د یو ډش کوو نو هغه هغې سره موږ خورو که نه. نو اوس دا زه که سویډش زه خورم نو زه به ورسره بادرنګ یا دغه نه خورم. زیات خلک لازمي تاسو سویټ سره بادرنګ یو ډریسنګ دي نه سره خالي هغه خالي ډریسنګ لپاره خوړل لپاره بیا به د سویډش سره ډرای فروټ یا فروټ والا ډریسنګ کې صحیح دی چې ډېره زیاته مننه. ځکه لږ ډېره دنیا موږ هم کتلې ده. ځکه موږ وایي دیلۍ به ټوله غوپې مه ورکوه صحیح ده. دا تجربې به سکرین باندې وی نه کوې بالکل. ښه جي اوس لیدونکو څنګه چې بریک تلو ما تاسو دا خبر وکړله چې موږ سره به حکیم صاحب راځي. واده کون چې دی ډېر خلک ورته خوشحاله چې واده وکړي, هغه خوشحالیانې هله په خفګان باندې بدلیږي, په غم باندې بدلیږي کله چې د هغې د واده نه وروستو بچي نه کېږي. اکثره مشران خپل لوڼه یا خپل زامن چې کله واده شي نو غواړي چې نوسانه سي وګوري. تو ډېر تعداد دغه خلکو دی چې د هغې واده نه وروستو بیا بچي نه کېږي. بیا اولادي باره کې موږ پروګرام دی نن حکیم صاحب نه تپوس کوو چې آیا د دې علاج حکیمي دوایانو د لارې ممکنه ده نه ده ممکنه. ما سره ناست دی حکیم سبحان الله. حکیم صاحب ستړي مشئ. خو ورمشي ډېره مهرباني مې اول ټول نه مخکې ډېره مهرباني تاسو زه بیا خپل پروګرام ته راوغوښتم.
حکیم صاحب دا راته وایي که نه چې ستاسو ته هم ډېر زیات مریضان راځي بیا اولادي چې کومه ده کوم زیاتره خلک راځي او کوم میډیکل و طرف نه چې موږ ګورو نو هغې اکثره ټیسټونه لیکي او یا وایي چې د جنکو چې کوم دی څه پرابلم وي هارمونز پرابلم وي که تاسو لږ موږ ته چې د بیا اولادي چې کومه ده د کومو خلکو چې بچي نه کېږي د هغې وجوهات څه وي څه وجوهات دي چې د هغې بچي نه کېږي میم دا انشاءالله چې اول لکه دې کې دوه صورتونه وي یو خدای چې په زنانه کې فرق وي هغې څه مسلې د هغې باندې هم زه بیا تاسو ته هم چې څه وجوهات کېدی شي څه کېدی شي بیا د هغې علاج دا شان په نارینه کې مو خو لکه زمونږ زیاتر د پښتنو معاشره کې یا زه به دا وایم چې زمونږ په پاکستان کې زیاتر خلک دا وایي چې که نه بس زنانه کې قصور دی د هغې نارینه نه څوک تپوس نه کړي هغه ته څوک دا نه وي چې ته ټیسټ وکړه یا څه ځان موږ به د دې علاج ته وروسته راځو اول به تاسو ما ته د دې وجوهات ووایئ چې د کومې فیمیل یا د سړي کم ماشومان نه کېږي د هغې وجه څه وجوهات څه وي بلکې وجوهات مې هم دا دي که نه چې که چېرې زنانه کې فرق وي نو هغې بیا درې صورته وي یا چې کوم دی بیزداني چې ورته وي یا اوري ورته وي یا ورته انډهداني ورته وي د هغې مسلې په هغې کې چې کوم دی هارمونز مسله کېدی شي هارمونل پرابلم کېدی شي پیریډ سایکل چې کوم وي هغه دغې سره دی د هغې ډسټرب شي ورسره بل سیسټ پکې وشي د اوبو تیلی که تا چېرته اورېدلي که نه وي د اوبو تیلی پکې وشوي نو هغې تیلی بیا دوه قسم وي یو د اوبو تیلی یو مواد والا تیلی دا شوی د اوري مسلې مطلب دی کې درې څیزونه انوالي بیا یوټرس راغی پکې په یوټرس کې بیا فایبرایډز دي کوم ته چې رسولی ورته وایي او خلک وایي چې هغه ته میډیکل ساینس دا وایي چې که چېرې هغه تر یو حد پورې د هغې جسامت وي نو خو هغه نقصان نه ورکوي ځکه چې کینسر والی نه دي دا خو که چېرې دا غټې شي نو دا بیا لږې مسلې جوړوي دې وجې هغې والا بیا سرجري کوي او زموږ طب ته دا اعزاز حاصل دی چې موږ بغیر سرجري د هغې علاج و هغه ختم شي دریم چې کوم دی بیا ټوبس چې کوم وي هغه بلاک شي هغه کې بلاکیج راشي هغه څه انفیکشن د وجې یا څه نور داسې څه وجوهات دي که نه نو دا دریم مین وجې خو په زنانو کې شوې په نارینهو کې چې کوم مطلب اکټیو هغې بیا خپل د هغې ریپورټ یې د زنانو دپاره خو الټراساونډ شو ګاینې له لاړلو او هغې ورته کم وکتلو یا معالج له کم لاړل نو هغې بیا وکتې شي لکه ظاهري حالات هم مونږ وګورو تپوسونه ته یې وکړو تاسو دا څنګه کیفیت د هر څه نو موږ ته اندازه ولګوي چې د دې په کوم ځای کې مسله ده بل نبض ولې مو ګورو لاس ولې مو ګورو تپوسونه ته وکړو نو خو بیا د هغې مناسب بیا علاج کو د هغې بیا د درې وړو چې تاسو ته کوم صورتونه د هغې بیا مختلف علاجونه دي بیا په نارینه چې کوم مونږ لره شي په کار خدای چې د بې اولادۍ چې دی چېرته علاج لري چې دواړه لړ شي ښځه خاوند دواړه معالج لړ شي او هغه نه مطلب کیفیت ولې وګوري نو چې بیا نارینه هغې ته بیا مونږ یو ټیسټ لیکو سیمن ټیسټ ورته وایي هغه راپورټ چې راشي هغې کې بیا چې مونږ وګورو بیا پته ولګي چې کې څه مسله ده د هغې مطابق بیا علاج کوو خو وجوهات یې دقه دي ښه صحیح ده اکثرا ویل کېږي چې ناوخته واده کول چې کوم دی لکه چې ډیر عمر تیر شي نو بیا هم د بچو هغه مسله راځي چې بچی نشي پیدا کولی یا ډیر ارلی سټیج کې زمونږ ځینې داسې علاقې دي چې هلته جنکۍ چې دي نجونې چې دي په وړوکې عمر کې واده کوي نو دغه دوه وجوهات هم کېدلی شي چې بچي ونه شي میم په دغه بې اولادۍ کې دغه نه کېږي دغه نه شي اولاد چې الله پاک ورکړي په طب کې بلکې زموږ حکمت دا وایي زموږ حکمت وایي چې 50-60 سال والے له الله پاک ورکولی شي مطلب چې دغه مسلې پکې نه وي چې کوم مسلې تاسو ته یاد کړئ حکیم صاحب کم خلک چې تاسو ته علاج دپاره راځي د بچو دپاره تاسو څه وایئ چې هغوی د واده څومره موده وځي بیا علاج دې شروع کړي یعنې څونه ټایم دې وګوري چې په خپله خو د هغې له بچي ورکړي کو هغه ټایم تیر شو او هغې بچي نه کېږي نو بیا دې معالج له لاړ شي دې د کم از کم تقریبا کال یو نیم کال 2 کاله خو خلک یې نه پرېږدي که نه هلته چم ګاونډ خپلوانو ته وایي ستاسو بچي ونه شو نو مطلب کم از کم کال یو نیم کال خو صبر کول غواړي یا زه یم چې زما په حساب لکه دا د حکمت په حساب زه نه ویم مطلب یو زما خپل رایه چې کوم دا غلط هم کېدی شي دې سره که څوک اتفاق نه هم کړي نو صحیح ده خو لکه کم از کم 2 کاله زه یم بلکې ما له چې څوک رایي چې زه ورته یم ستا واده څومره وخت وشو 6 میاشتې وشوې زمونږ څه امید نشته زه ته هم د الله ولي ده څه کوې 6 میاشتې لږ صبر وکړه کم از کم کال یو نیم 2 کاله خو صبر خو وکړې خلک خبرې کوي مینټلی ما سره ځینې میډیکل ډاکټر هغې ته وایي چې یو خو جنۍ ولږ دونه پریشرایز شي چې هغه مینټلی هم هغې دونه ډسټرب شي چې د هغه هم یو کاز جوړېږي د هارمونز کې مسله راشي که نه یعنې ښه هغه سټرس وجې نه هارمونز کې پرابلم راځي هارمونز کې پرابلم راغو نو ماشومانو نه کېدو یو وجه دا هم کېدلی شي
ډیپریشن ته لاړ شي، سټرس ته لاړ شي، په انزایټي شي کنه، نو هغه بیا لازمي خبره بیا هارمونز. عطا محمد دی جی موږ سره بلوچستان نه. هلو السلام علیکم. وعلیکم سلام. عطا محمد ستړي مسیح څنګه یاست؟ تاسو ښه یاست؟ خیر دی، شکر دی میډم. تاسو ښه یاست؟ خیریت دی؟ الله کرم دی جی. څه به ویل غواړئ؟ بس پروګرام په حواله باندې خبره کول غواړم. ماشاءالله چې پروګرام ډیر ښه روان دی. مننه. خیر اوسې کور ودان. بالکل کوټه کې ډیر مینوال ستا، موږ ډیر په شوق سره فیملی سره ګورو. ډیره زیاته مننه. دا راته وایي چې حکیم صاحب راغلی موږ دا خبرې کوو چې اکثره خلک چې واده وکړي نو هغې باندې د ماشومانو ډیره زیاته تعدیه عمل چې زر د ماشومان پیدا سي، خو هغه پرابلم دا دی چې مثلا سړی یو کال 2 کال وګوري. زموږ پښتنو کې بیا دی ډېره د څنګه واده وسي هغه وایي چې زر د ماشومان پیدا سي. بالکل دغه خبره خو دلته کوم ښاري علاقو کې خدا شي نشته، کوم سارا چې لږ سارا غرنۍ علاقې چې هغه کې دا شی بیخي ډیر دی. زه خپل هیلث ډپارټمنټ کې ډي ایچ او افیس کې کار کوم، ډسټرکټ هیلث افیس کې. نو ان شاء الله زموږ لیډیز ورکټ پروګرام د خاندانی منصوبه بندي زموږ کار پر دغه شي کوو. لیکن دا سارا علاقو کې موږ میډیکل کیمپس کوو، بیا دغه خاندانی منصوبه بندي کې ډیر ښه ټاپک کوو. 2 کال خو د مور پې ضروري دي، کوم کښنی چې پیدا شي موږ سره اویرنس پر دې شي باندې دی. ماشوم کم سے کم 2 کال وقفه ماشوم ته ورکړي. نو حکیم صاحب هم په دې حواله کې زه واورم، اوس پروګرام اورم. صحیح ده. ډیره مننه عطاالله صاحب، ډیره مننه تاسو کال کړو. بالکل هغه هم دا خبره کوي چې مطلب زموږ اکثر هغه خلک چېرته د تعلیم کمې دی، پوهاوی کمې دی، نو هغه ځای کې دا مسلې چې دي هغه زیاتر راځي. ښه حکیم صاحب نن خو تاسو خپلې کاسې ځان سره راوړي دي، وایي چې ځینې میډیسن دي. نو اول به شروع موږ د زنانو د پرابلم نه وکړو، ځکه چې اکثره نه ماشوم چې نه کېږي څنګه چې تاسو یادونه کړه چې اکثره خلک چې کوم دي هغوی لاړ شي ډاکټر ته، نو فیمیل بوځي، خپل زوی یا ورور یا هغه سړی په خپل نه ځي، هغه خپل هم نه ځي، هغه وایي بس ما ته ضرورت نشته. دا سوسایټي کې یو داسې یو دغه جوړ کړی دی، طریقه کار جوړ کړی دی چې وایي سړی چې دی خو بس پرفیکټ دغه کې خو څه کمی کېدلی نه شي. ځینې سړي بد مني، هغوی وایي زه به ولې بد ګڼي که نه. ځینې خواښیانې دا دي چې هغه خپل زوی نه بوځي خو انګور بوځي. نو اوس دا راته وایي چې هغه جنۍ چې د هغې د واده 3-4 کاله تیر شول، نو هغې دپاره د ماشومانو دپاره تاسو حکیمي څه دوایي ورکوئ؟ هغې دپاره مونږ دا دی کې 2 قسمه دوایي نه دي که کیمره کې خولی شي. دا خو دا به تاسو راوچتوئ ډاکټر صاحب، ځکه چې تاسو دا کې ډاټس دي په دې کاسه کې دا بدن صحیح شو. دې کې مونږ 2 قسمه دوایي چې کوم دي که نه 2 قسمه دا د زنانو دپاره دي او 2 قسمه د نارینهو دپاره دي. دې کې مونږ ورکو دا که چېرې کیمره خول شي که نه، دا د زنانو دپاره که تاسو خیال کړي 18 ورته یو بیماري وي 18 په دې کې داسې کېږي چې صحیح لګي ښکاري، په دې کې داسې کېږي چې 18 دپاره 18 بیمارۍ لپاره چې بعضې زنانې داسې چې د هغې ماشومان په وړوکي عمر کې وفات شي یا چې کوم دی مسکیریج وشي، مسکیریج کېږي او دغه شان کېږي. دا موږ د هغې لپاره یو دا ورکو. زموږ سمپل او که د زنانو هر قسم مسلې د بې اولادۍ تا ورته مالکه مخکې وي چې هغه رسولۍ وي، که هغه د اوبو تیلې وي، که هغه په یوټرس مسلې، که د اوري مسلې او که د ټوب مسلې، موږ سمپل دا 2 قسمه ګولۍ ورکو. لمبه چوړه جدي دغه 2 میډیسن د څه ورته وي سیسټ ورته وي، د اوبو دانه چې ورته وایي، جی بالکل هغې دپاره هغه ښځې چې د هغې بچي نه کېږي هغې دپاره. اور بل دا مطلب که ټوبونو کې مسلې ټیوب اکثر د ښځو مړ هغې پریګننسي نه اخلي هغې دپاره ده. ایک نه میچې ورکېږي یعنې ماشوم نه پاتې کېږي، هغه څو میاشتې شي نو ضایع شي، هغې دپاره بالکل ضایع کېږي. هغې دپاره موږ سمپل دا 2 قسمه ګولۍ ورکوو. د الله په حکم سره یو ګولۍ سهار، یو د دې نه یو د دې نه، سهار ماښام اوبو سره. د الله په حکم سره الله پاک بالکل ډېرو خلکو له خدای پاک اولاد ورکړی دی. او دا دوايانې حکیم صاحب د څومره ټایم دپاره هغې خوړی شي؟ دا خو تر هغې پورې دغه ولې چې کوم دی که نه تر ماشوم تر کېدو پورې که چېرې دا 9 میاشتې هم خوري دې سره فایده شته، نقصان نشته. دا راته وایي چې ځینې خلک دي چې هغوی نوې واده کړی د واده کال نیم وتلی دی، یا ځینې خلک د هغې د بې اولادۍ 10 کاله وتلي 12 کاله وتلي، دنیا دوايانې خوړلي دي که نه، نو دونه ډېر ټایم چې پې وتلي، نو آیا د هغې علاج هم دوی ګولو سره کېدی شي؟ بالکل کېدی شي، خو اصل کې هغې علاج نن سبا دا چې بعضې خلک خو بس بې تپوس لړ شي کار د نه علاج کې. تشخیص اول صحیح چې د هغه تشخیص وکړي شي چې د ده مسله کومه ده، تشخیص یې وکړي شي چې پته ولګي چې دا مسله بیا د هغې مطابق علاج وکړي، نو هغه علاج بیا کامیاب وي. بعضې خلک څه وکړي
لس ورځې زمانه علاج وکړو وی چې بس په هفته کې ښه شوې یاره دا خوښه ونه لس ورځې لټ شي بل چاله ورشي بیا هوموپیتک پسې لټ شي بیا انګریزي پسې لټ شي مطلب معالجان بدلی را بدلی داسې خلک بیا ټول عمر ټکرې خوري پکار داره چې د یو کس نه علاج وکړي کم از کم هغه 3 میاشتې یا 4 میاشتې که زمانه علاج کې مان څوک علاج کوي زه ته مې ماله 3 میاشتې ټایم به راکړې 3 میاشتې ټایم ماله راکړه الله پاک او خدای دې کې د هغې د واده څونه کلونه ودي هر څومره چې شي چې هر څومره شي زه ته 3 میاشتې ماله ټایم راکړه بیا لړ شه چې کوم ځای کې ټیسټ کړه رپورټ کړه الټراساونډ کړه ته وکړه او الله پاک به خیر کو ماشاءالله الله پاک لکه کامیابی راکړه په دې کې دا زما سپیشلیټي زما یو څو سپیشلیټي تاسو ما ویلو هغه دا انفرټیلیټي زما سپیشلیټي ده الحمدلله بلکې ایزوسپرمیا هغه په پاکستان کې دا غي علاج ته ایسو غاړه نګدي حکیم سے پدی بارے میں خبر کوئی اور کوڈ شان بریک کرو واپس راستان کی بریک ویلکم بیک چې په خیر پختونخوا جی لیدونکو ما سره حکیم صاحب سبحان الله صاحب ناست دی چې هغې سره موږ خبرې کوو د بې اولادۍ حوالې سره د هغې د علاج حوالې سره بریک ته چې موږ حکیم صاحب تلو تاسو یو خبره کوله چې داسې علاج تاسو وویله د سړو دپاره چې لکه د هغې علاج په دنیا کې نشته دی خو تاسو سره شته دی هغه د څه شي علاج ایزوسپرمیا مطلب دا یو عام خلک یې پیژني اصل کې دا ټاپک لږ نازک و لیکن زه الفاظ داسې استعمالوم دا بیماری سړو کې وي په سړو کې او دې کې چې کوم لکه بالکل د اولاد دا کم جراثیم یې کنه هغه بالکل زیرو وي او د دې علاج ته ډېر خلک غاړه نږدي بلکې خلک دې ته لا علاج وي ما سره الحمدلله د ایزوسپرمیا کیسونه هم الله پاک ټیک کړي دي مال پرون یو کس راغلی غریب سړی دی لکه زموږ په شان راغی هغه بایک یې چلی هغه زمانه 3 میاشتې علاج وکړو پرون چې هغه ټیسټ کم راوړو بلکې ما خپل ګروپ کې هم بیا شیر کړو هغه کې 5% د هغه راغلی زیرو د زیرو نه 5% و چې 5% مطلب 1% هم راشي 2% هم راشي امید پیدا شي بیا ورو زیاتېږي خو ایزوسپرمیا چې کوم دی دې ته ډېر خلک غاړه نږدي ډېر خلکو ذهن کې دا وایي چې کنه بس د دې علاج نشته خو الحمدلله په حکمت کې د هرې بیمارۍ علاج شته او الله پاک داسې بیماری نه پیدا کړی چې د هغې علاج نه علاج ولا مخکې را لېږلی دی خو هغه علاج پیژندل غواړي ښه اوس دغه یو میډیسن خو تاسو د فیمیل دپاره وي چې د هغې د سیس دپاره فایبرایډ دپاره ماشومان نه کېدو ټیوب بندېدل د دې ټول دپاره تاسو دغه علاج اوس تا د کاسه کې پاوډر غوندې پراته دي سپینې ګولې نورې جی دا بیا دغه دوه پکې نارینهو دپاره د زنانو دپاره شو دا د نارینهو دپاره دی یو دا دی اول دا ته وایي دې کې څه ساچوي اول دا ته وایي دا چې کوم دی په دې کې دی د برګد چورته وي برګد دو بوهړ دا یو ونه ده کنه اوکې د هغې 15 واړه سیزونه د هغې جړه د هغې میوه د هغې پاڼې او د هغې شودې پی چې کوم دی د هغې پکې دقه شان د پیپل 15 سیزونه د پیپل ونه او بلکې د پیپل د ونې په باره کې دا ویل کېږي چې په کم کور کې د پیپل ونې په هغې کور کې بې اولادي نه وي د هغې الله پاک لکه داسې تاثیر پکې ایښی دی دې کې د پیپل او بل په دې کې د کیکر پلې پکې مونږ شو دا سیزونه پکې د پیپل د ونې پکې څه اچوئ د پیپل د ونې پکې هم 15 واړه سیزونه شو 5 انګ ورته په د حکمت په ژبه کې وي که نه هغې پاڼې شوې هغې دا میوه دا دوه شو درېیم کوم څه د هغې پاڼې د هغې میوه د هغې د جړه او د هغې پوستکې او درېیم به پکې څه اچوئ او بل پکې د کیکر کیکر پلې د کیکر دا پلې کوم نه دا ډېر ښکلی کار کوي لکه اوس که څوک وایي چې دا ټول څیزونه به رایوځای کوئ دا به یوځای کړي بس څوک وایي چې لکه اوس موږ په کور کې خو دا دومره بوړ پسې به څه ګرځو پیپل پسې به څه ګرځو نو که د دې موږ ته اسانه طریقه نو ته یو اسانه حل هم شته سنګاړه دې راواخلي پنسار په دوکان کې ملاویږي کیکر پلی در راولي کیکر کې دا پلی غونه کې نه پکې خو چې کله دانه پکې پخه شوي نه کچوي دا دې په سورو وچ کې پکې د عام کوزه مصري دی واچي شنی پکې چې ګوړه پکې چې دا درې وړه سیزونه دا د اوټه کې دا د یو چمچ خو دام کار کوي سر دا خو به زه حکیم صاحب ویلې اجازت نه ورکوم ځکه چې ستاسو د حکیمي دوی خپل مقدارونه دي جی بالکل هغې کې هلې څوک کم زیات نه کړي او طبیعت خراب نه شي داسې یو چینل کې یو پروګرام کېدو نو هغې کې یو
ښځه ناسته وه نو هغې به همیشه هم دغه د کور د علاجونه ښودو چې دیږي دا کورکمن والی دا میتي دانه والی دا والی زما امي اپریشن کړی و نو هغې وایي چې دا د وي دا کورکمن دې سره زخم ټیک کېږي نو بس هغې هغه وخوړو د هغې په دې چې طبیعت ټیک شي هغه ډېره زیاته بیماره شوه د هغې وجه دا چې زما د مور چې کوم دی بلډ پریشر هم دی بیا هغې خپل مقدار وایي بیا دا هم کتني چې دې ته نور څه بیماري خو نشته دې نه څه سایډ افیکټ خو نه کېږي نو ځکه دا څیزونه په خپله په کور کې حکیم صاحب خو تاسو وایي چې لکه دا څیزونه ستاسو علاج کېږي خو ښه طریقه دا ده چې حکیم صاحب سره رابطه وکړئ حکیم صاحب ستاسو چې کوم کلینیک دی تاسو چې کوم دواخانه دا کوم ځای کې ده دا موږ په مخکې پروګرامونو کې هم ویلي زموږ دا په اسلام آباد کې ده راول هسپتال سره خوا کې بلکې په فیسبوک کې هم حکیم سبحان الله ولیکي یوټیوب کې ولیکي ګوګل کې ولیکي مومن خان دواخانه ولیکي ګوګل میپ کې زموږ مومن خان دواخانه په نوم باندې چې پکې ولیکي سرچ کې به راشي باقاعده لوکیشن پکې راشي دا کنپل سره ده زموږ دواخانه کنپل دا راته دا کوم پاوډر چې تاسو اوس خودل د علاج لپاره حکیم صاحب دا راته وایي چې دا سونه ټایم دپاره کار کوي لایک سونه ټایم دپاره لکه ځینې دوایانې ایکسپایر کېږي نو آیا د دې څه ایکسپایري ډیټ شته دی یا د دې د کېښودو څه طریقه ده چې دا به داسې کلک ډبي کې بند دی یا به نه بند دی یا به کلوسس کې دا راته وایي درېیمه خبره چې کومه ده هغه دا ده چې آیا دغه دوایانې چې تاسو کوم جوړ کړي د بې اولادۍ دپاره د سړو دپاره چې کوم دی څنګه چې تاسو موږ سره یو ایکسپیرینس شي چې یو کس هغه 3 میاشتې دوایانې وخوړې نو هغې بیماري چې کومه د هغې اوس علاج چې دی شروع دی او دا دوایانې به دي څونه ټایم دپاره کنټینیو وساتي میم دا انشاءالله چې لکه د دې خو یو خو چې لکه په یو ایر ټایټ جار کې بند کو دا تر 3 کالو پورې داسې نه کېږي ښه جي 3 کالو پورې نه کېږي مطلب خو چې لکه جار کې بند کی او بل چې کم دی د دې لکه ایس پر ریکوایرمنټ چې څومره ضرورت اوس لکه یو کس هغه کې کامل لګ د زاک سره یو مثال ورکوم چې یو کس ته لګه لګېدل ده په یو روټه دغه کار وشي یو کس هغه ډېر وږی شوی هغه په 3 روټۍ خوري ښه جي او دا بل چې کوم دام د سپینې غوندې ما ته دا بس د دې جی بالکل د دې طریقې استعمال ماته دا سحر د ناشتې نه یو غنټه یا نیمه غنټه مخکې صرف یو چمچ اوبو سره ساده اوبو سره خوړل دا بیا د ګولې دي دا مونږ ورکو دې سره بره دا لکه زنان د نارینهو لپاره دا دوه بس سمپل دې کې هم د بوهړ دغه سیزونه خو دې کې لک سیزونه نور هم دې کې بیا موږ د چاندې ورکه چولې ده دا رپا چې دا اوریجنل چاندې ورکه ده چاندې چې کوم دا 3 ګولې مازیګر ټیم کې خولې ته به واچي کپ چباوي نو هډه راخدا کني دا شاند ورپسې لواړې طریقې پیدس کی کوبس کی دوړو کې چې کوم وته ایزیلی اویلیبل دا موږ د کو او اکثر موږ داسې کوله که چې دوايي کوم زه د 40 ورځو دوايي ورکم او تم 40 ورځې بعد ریپورت وکړه هغه ریپورت ځان د مخامخ کې د زوړ ریپورت د مخامخ کې نوې ریپورت د مخامخ وکړه چې څه چینج راغلی دی تا ته ریپورت ولوي موږ به نه وایو او الحمدلله ډېر ښکلی لکه د خلکو په دا علاج کېږي خلک په حکمت چې په صحیح طریقه کې کنه مم په صحیح طریقه باندې نو دا ډېر ښکلی زم چې دا یو پیغمبري کار دی د ثواب کار دعاګانې خلک کوي جی ډیره زیاته مننه حکیم صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسو راغلی تھینک یو وای مچ جی او هغه خلکو ته هم دا علاج وی چې یو ځل ماشوم نیم شي بیا ماشومان نه بالکل صحیح ده تھینک یو وای مچ جی زکی تاسو سویډش تیار دی ها زموږ سویډش تیار شو تاسو دا تاجکستان والا دی کنه یا ها تھینک یو ویری مچ زکی تاسو ډیره زیاته مننه لیدونکو اجازه بغواړم ان شاء الله که جون خیر سبا به تاسو سره ملاقات کیږي په لوی الله مسپارم د الله پامان